السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو ډیره موده پس دوستانو په زمان پارک کې د پولیسو او د عوامو ترمنځ پوره 15 غنټې لړۍ وشوله او دا لړۍ دومره لړۍ و چې دا بالکل په سر باندې نه رسیده. زه چې تر اوسه پورې کوم اپډیټ جوړوم نو دا د 4 بجو چې کوم اپریشن شوی اوس 9 بجې ماسخوتن دی. پته لګي چې ویډیو څه ټایم اپلوډ کیږي خو زه دا اپډیټ تاسو ته درکوم ماسخوتن 9 بجې باندې. تاسو ته پته ده چې کله پولیسو عمران خان گرفتار کوو نو عوامو انتهایی ریزिस्टेंस شو کو مخالفت شو کو او د عوامو او د پولیسو ترمنځ یو جنگ شروع شو. د سورسز مطابق ویل کیږي چې دا پولیس نو ځکه چې دوی ډیر سترانګ مزاحمت خودولو ډیر زیات چې کم دینو مطلب دا دی چې خلک ډیر په سختۍ سره رامنی کړی وو. دغه پولیس نو دا ډیر ویل ټرینډ کسانی پکې راوستي او د یو سورس مطابق چې دغه پولیس چې کم دینو چرته د نور ضلعونه هم پکې راغوستي وو او دا چې کم دینو انتهایی ټرینډ کسانو ځکه چې دغه اوامر منی کړی پوره 15 غنټې خو د 15 غنټو پورې عمران خان دوی گرفتار نه کو. تاسو ته پته ده چې لړایانې پکې وشوي یو بلې پکې ووهو پولیس پکې هم زخمی شو او عوام پکې هم زخمیان شو. اوس تاسو پته ده چې عمران خان کله گرفتار کړی شي نو د هغې نه پس څه منصوبه ده اصل کې هغې منصوبې طرف ته راځو چې دغه منصوبه څه ده عمران خان چې د گرفتارۍ نه پس د هغه سره بس څه چل کیږي. تاسو ته پته ده خلک چې کم دی نو اوس هم په دې ټایم کې د زمان پارک مخې ته په زرګاو تعداد سره موجود دی او د عمران خان د حفاظت دپاره چې کم دی نو مضبوط ولاړ دي. د دې خبرې نه مخکې یو بله خبره ډسکس کوو چې ویلی کېږي چې کله رژیم چینج اپریشن وشو نو په پاکستان کې څه تبدیلیانې رالي. رژیم چینج اپریشن نه پس دوی غوښتله چې باید زموږ به اکانومي ښه شي خو اکانومي ښه نه شوه. اکانومي تباهۍ او بربادۍ طرف ته لاړه. اکانومي څه ته وایي زه بار بار دا وایم چې ریونیو پیدا کول یعنی دولت پیدا کول او هغه دولت چې کوم دی نو بیا په عوامو کې ایښل یعنی مطلب دا دی چې دولت پیدا کول او هغه ډسټریبیوټ کول. جنریشن اف ویلث اند ډسټریبیوشن اف ویلث دې ته اکانومي وایي. نو اکانومي دغه قصه چې کوم دی نو دا خو تباهۍ او بربادۍ طرف ته راغله. دویم دا چې تیل هم چې کوم دی نو ډېر زیات ګران شو مهنګایي راله نور څیزونه هم چې کوم دی نو ډېر زیات ګران شو. 100 روپۍ چې کوم دی نو ډالر چې کوم دی نو دا وختو دا په تاریخ کې په اوله ځل باندې دومره های سطحې ته وختو. د دې نه علاوه چې کوم دی نو نور دهشتګردیانو کیسونه هم چې کوم دی نو دوباره راژوندي شولو. مختلف قسمه منصوبې چې کوم دی نو هغه څه شوي سټاپ کړلی شوي. امپورټس ایکسپورټس بهر ته چې کوم دی نو څیزونه لیږل او د بهر نه څیزونه راغوستل چې کوم دی نو دا هم چې کوم دی نو په دې کې ډېر زیات کمی راغی. یعنی د رژیم چینج اپریشن نه پاس چې کومه توقعات او کوم ایکسپیکټیشن و چې ملک به ښه شي ملک به پیسه پیدا کړي ملک به چې کوم دی نو خلکو ته د کاروبار مواقع ورکړي او خلک به خوشحاله شي او د بهر نه به مسافر پیسې رالیږي او دغه شانتې خپل ملک او وطن به سپورټ کوي خو هغه څیزونه ټول چې کم دی نو کم کړی شو. نو زه رایه وایي چې د دې نه ثابتېږي دا چې صاف او شفاف الیکشن وکړلی شي او عوامو له خپله رایه وکړل شي څوک هم چې کم دی نو وزیر اعظم جوړول غواړي نو که هغه راشي نو په دې کې به زمونږ د ملک او زمونږ د ملک د مستقبل خیر وي. اوس راځو چې ویلی کېږي زه رایه دا وکړې ده چې عمران خان که چېرې ګرفتار کړلی شو او دا د ګرفتارۍ سره سره چې کم دی نو په ده باندې به د 100 نه سیوا مقدمات درج کیږي چې په څه کې هغه ته علم شته دی او په څه مقدماتو کې هغه ته علم نشته دی چې په ما به کمه مقدمات درج کړی کیږي. او د دې سره سره عمران خان به چې کوم دی نو ډایرکټلی وجني یعنی مطلب دا دی چې بس دا به یو لاره ورته جوړه کړي او دغه به جوړه کړي. عمران خان دا مطالبه کوي اوس چې عدالت له پکار ده چې ما د ویډیو لینک په ترو باندې زه چې کوم دی نو پیشي وکړم ځکه چې زما د سکیورټي مسله ده او سکیورټي داسې ده څوک کومه خلک چې ما له سکیورټي راکوي نو هم د هغو نه ماته مسله ده او د هغو نه ماته ایشو ده لهذا زما زندګۍ ته خطره ده. اوس عمران خان ګرفتارۍ تاسو ته پته ده چې د عمران خان چې کوم باډي لینګویج دی د هغه چې کوم سټیمنا ده د هغه چې کوم انداز دی او هغه چونکې تاسو ته پته ده عمر یې هم ډېر زیات دی خو بیا هم ډېر ینګ دی او بیا هم چې کوم دی نو ډېر انرجیټک دی. نو د هغه دغه انرجي د هغه دغه باډي لینګویج به څه کوي دوی خرابوي دوی بیا چې کوم دی نو په جیل کې ساتي چې هغه خراب کړي نو دا به چې کوم دی نو ظاهره خبره ده په عوامو باندې هغه چې کوم دی نو هغه شانتې اثر بیا نه غورځېږي څنګه چې اوس غورځوي او څنګه چې اوس په عوامو کې جذبه را پیدا کوي. نو اوس بل طرف ته یو بله خبره چې کوم دی نو په دې کې سورسز راوچته کړله چې که چېرې دا پارټي عمران خان چې کوم که چېرې دا پارټي بغیر د لیډر نه پاتې شوله نو تاسو ته پته ده چې یو پارټي بغیر د لیډر نه پاتې شي نو بیا عوام د هغې فیصله په خپله باندې کوي. که چېرې عوام فیصله شروع کړله نو تاسو ته پته ده په ملک کې به یو انتشار پیدا شي په ملک کې به انتهایی انسټیبیلیټي راشي ملک به مکمل تباه او برباد شي. نو دا خبره چې کوم دی نو دا ورسوئ هغه اعلی عهدهدارانو ته چې که چېرې تاسو د عمران خان خلاف دغه سازش کوئ او هغه چې کوم دی نو څه کوئ هغه یعنی مطلب دا دی چې د لارې نه لرې کوئ نو بیا چونکې د هغه لیډر چې کوم دی د دغې پارټۍ لیډر لاړ د لارې نه نو ظاهره خبره ده عوام به خپلې فیصلې به پخپله شروع کړي. نو چې چېرې هم عوام خپلې فیصلې پخپله باندې شروع کړي نو هغه ملک چې کوم دی نو هغه سټیبل نشي پاتې کېدی. الله دې خیر کړي چې دغه مقام او دغه سټیج ته خبره ونه رسي
نو د عمران خان د گرفتارۍ نه پس د عمران خان هم دغه سازش چې کوم دی دا پلان تیار کړی شوی دی چې عمران خان د وجلو کوشش دوباره چې کوم دی نو کیږي تر اوسه پورې گرفتاری نه ده شوې هم خلک چې کوم دی نو ریزسټنس وکړي بالکل چې کوم دی مزاحمت لړۍ او میدان جنگ جوړ شوی دی په زمان پار کې ویډیو در سره لایک کړئ ویډیو در سره ضرور شیر کړئ او بلګرو ډیر زیات چې کوم دی نو ګیلې کړي وي چې شاید به ته ولې چې کوم دی نو په فرنټ باندې نه راتلی ولې ستا اپډیټ نه راتله لهدا چې زما لاهور ته ټور تلو د لاهور د ټور نه پس زه بیمار شوی وم نو د دې وجې نه ما ولاګ نشو جوړولی نو اوس مې بالاخر چې کوم دی ان شاء الله ډیلی بیس به تاسو ته زما ولاګ میلاویږي دغه شان مینه محبت راکوئ لایک ضرور وکړئ ویډیو سره ضرور شیر کړئ په اخر کې خپل شریک ولا اجازه ورکړئ تلوي الله